کم سړی په کم کلي کې د چا کور مخې ته وویشتی شو دا پیر صوفي صاحب چې کوم دی هغه شهید کړی شو ډېر بېدردۍ سره د 9 بجو نه پس چې کوم دی په کوم ځای کې څوک مړ شو نه به حکومت تپوس کوي نه به د هغه خاندان تپوس کوي یو داسې طریقه شروع شوله چې په یو کور باندې 30 40 50 کسان ورځي او هغوی کله کله د پولیسو په وردۍ کې نن زمونږ د پخوا نه د ټاکلي شوي پروګرام مطابق د سیول کالونۍ ښار جرګه حال کې یو غټه جرګه د ټول سیاسي قیادت او د ټول قومي قیادت وشوه چې په هغه کې د باجوړ زمونږ ملکان صاحبان زمونږ د هرې پارټۍ نمایندګان د هر تنظیم د تاجر برادرۍ د صحافي برادرۍ د ترانسپورټ برادرۍ د وکلا برادرۍ او د یوتو د ټولو نمایندګي شامله وه د هغه جرګې کې څه پرېکړې وشولې چې زه به د هغو پرېکړو دغه وکړمه دا تذکره وکړمه اولنۍ خبره خو دا ده چې چونکې په باجوړ کې زمونږ یو ډېر معزز د تاجر برادرۍ سره تعلق ساتونکی او زیاتر د جماعت اسلامي جنرال سیکرټري جناب محمد حمید صوفي صاحب چې کوم دی هغه شهید کړی شو ډېر بېدردۍ سره نو د هغه د شهادت په وجه باندې د باجوړ خلک د باجوړ ولس د باجوړ تنظیمونه او د باجوړ سیاسي مشران دا راوپارېدل او هغوی په ښار بازار کې یو پرېکړه وکړه یو جلوس یې وکړو او د هغه پرېکړې په بنیاد باندې نننۍ زموږ جرګه وشوله په دې جرګې کې دا فیصله وشوله زمونږ ترجیحاتو کې دا دي چې موږ به خپله خبره د قانون او د عین په دایره کې دننه کوو موږ هیڅ قسم داسې اقدامات به نه کوو چې هغه جنګ جګړو ته لاړ شي هغه چې کوم دی نور بدنۍ ته لاړ شي موږ به د امن او د حوصلې په جامه کې موږ به د قانون او د عین په دایره کې خپل تحریک چلو خپل تحریک به مخکې چې کوم دی بوځو د ټول سیاسي پارټیانو د ټول سماجي تنظیمونو اواز دا دی چې موږ د باجوړ لپاره د خپل حکومتي ریاستي ادارو نه د خپل حکومت د نمایندګانو نه د خپل حکومت د کارندګانو نه او د مشرانو نه د وزیر اعظم نه د صدر پاکستان نه د چیف اف د ارمی سټاف نه او د ادارو د سربراهانو نه موږ بس امن غواړو د امن چابي چې کومه ده د امن کنجي د دوی سره ده بس دا کنجي د لږه غوندې تاو کړي بس امن به د مینه نشته امن دی د دوی نه دا زموږ مطالبه ده چې دا کنجي بس تاو کړي دویمه خبره هغه دا ده چې په باجوړ کې یو داسې طریقه شروع شوله چې په یو کور باندې 30 40 50 کسان ورځي او هغوی کله کله د پولیسو په وردۍ کې په توره جامه کې هلته به خلکو باندې چې ورشي نو دا خبره هم پکې کوي چې یاره تاسو زموږ نه مه خفه کېږئ او زموږ مشرانو ته دعا وکړئ چې الله پاک زموږ مشران چې کوم دی دوی ته هدایت وکړي نو دوی مشران څوک دي دا څوک یادوي او لکه دا څوک دي دا څوک کوي او بیا زموږ ادارې هم په دې خاموشه دي زموږ پولیس ډپارټمنټ هم په خاموشه دی زموږ انتظامیه هم په خاموشه ده او زموږ هغه ادارې چې هغه باندې زموږ یقین دی زموږ په باور دی او موږ په فخر سره وایو چې زموږ دا ادارې دي او دا به انشاءالله تعالی چې د پاکستان تحفظ موږ ته هم تحفظ راکوي پاکستان ته هم تحفظ ورکوي خو لیکن هغه ادارې خاموشه دي نو زما د خپل د باجوړ د انتظامیې نه د باجوړ د ټولو ادارو نه د پولیس ډپارټمنټ نه د دوی نه دا اپیل دی چې دې شي تدارک دې وکړي او بیا عوامو ته موږ په شریکه سره یو چغه او یو غږ کوو چې د 9 بجو نه پس چې کوم ځای کې څوک ویشتی شو زه د تنګي اوسېدونکی یم د 9 بجو نه پس چې کوم دی زه تللی یم چینار زه په چینار کې څه کوم په 9 بجې که فرض که تللی یم د چا سره مې رابطه شوي څوک به ما ته راوځي څوک به زما استقبال وکړي که زه داسې د غل په شان ته لاړ شم اول ته زه وویشتی شم نو بس زما تپوس نشته زه پوه شم چې کوم سړی په کوم کلي کې د چا کور مخې ته وویشتی شو دا پی دی باقي د ډیپو صاحب نه د انتظامیې نه او د عدالت نه زمونږ د ټول باجوړ د عوامو مشترکه طور باندې دا اپیل دی چې په داسې مرګونو کې به نه یې پایار کوي بلکې څوک چې بړ شو د هغه خاندان نه به چې کوم دی نور زور هم ورکوي ځکه چې دا دغه خاندان پر دی او دې خاندان په ده باندې چې او بیلنس نه دی ساتلی نو لهذا دا زموږ د ټول د دې جرګې دا پرېکړه وکړی شوه چې د 9 بجو نه پس چې کوم دی په کوم ځای کې څوک مړ شو نه به حکومت تپوس کوي نه به د هغه خاندان تپوس کوي او نه به حکومت یې پایار کوي او نه به خاندان یې پایار کوي او دا په دې به ټول زموږ باجوړ چې کوي دا به موږ متفق یو او په دې به موږ باقي بل اهم خبره چې دلته زموږ د کمیټۍ وشوله هغه دا ده چې موږ به په ودود یا حال کې په 8 تاریخ باندې په 10 بجې د اتوار په ورځ ان شاء الله تعالی چې د ټول ملاکنډ ډیویژن د عمایدینو د مشرانو د سیاسي پارټیانو د سیاسدورو او د جنرال سیکرټریانو یو جرګه راغواړو په ودود یا حال کې به هغه جرګه ان شاء الله تعالی په 10 بجې باندې په سوات کې کوو
او په هغه جرګه کې به موږ د آینده لایحه عمل چې کوم دی پرې کوو چې یاره آینده لپاره څه کوو څه هلې ځلې کوو مخکې قدم وچتو نو په هغه جرګه کې به همدا کمیټي کینی او دا کمیټي به چې کوم دی آینده لپاره لایحه عمل هم طی کوي او په وجود یا حال کې به د دې جرګې انتظامات چې کوم دی دا به زمونږ د ملاکنډ ډیویژن د جماعت اسلامي تنظیم کوي او د ملاکنډ ډیویژن کې چې څومره سیاسي پارټیانې دي او څومره ضلعې دي د هرې ضلعې صدر ته د هرې پارټۍ صدر او جنرال سیکرټري ته زمونږ د ټولو طرفه دا اپیل دی چې کاغه پیپلز پارټي ده کاغه جماعت اسلامي ده کاغه جمعیت علماء اسلام ده کاغه نېشنل پارټي ده کاغه نور پارټیانې دي کاغه مسلم لیگ دی نو دغه ټولو جنرال سیکرټریانو ته او صدورو ته د ټولو ضلعو زمونږ دا دعوت دی چې په د 8 تاریخ باندې په 10 بجې باندې ودود یا حال ته چې کوم دی راشي او زمونږ په دې جرګه کې شرکت وکړي او زمونږ د اواز چې کوم دی دا با اثره او مؤثره جوړ کړي